سلامونه کتونکو دا ټیم راورسېدو موږ سی سایډ ته راللو او د کراچۍ سمندر دی ماشاءالله یخ یخ هواګانې لګي وریځې دي موسم ډېر زیات مزیدار او ډېر زیات زبردست دی ماشاءالله تاسو به کتلی شئ سمندر غاړه د دنیا خلک راغلي هلته هغه بره په دیوال هم ناستې دي خو موږ لاندې راګوشو موږ چې سمندر څنګه دی نو موږ خو په مطلب دا دی چې په خلیج کې سمندري کتلي دي یو سمندر زمانه نه دی پاتې تر د فلسطین او د دغه دا څه ورته وایي دا د خدایه نه اسرائیل د اسرائیلو سمندر پورې زه تللی یم د هغې هغه سمندر هم کتلی دی او مطلب دا چې ټولې سمندر یې کتلي دي خو دا سمندر ډېر زیات مختلف دی په دې کې تشې شګې دي او تشې خټې دي پکې خو زما خو دې سمندر سره بیخي ونه لګېدله او که مې کراچۍ کې څوک پاتې کېږي او د هغوی خوښ نو د هغه زه هېڅ نه شم ویلی او لکه عمرانه زما بیخي ونه لګېده ته پکې څه وې اصل کې مسله دا راځي دا زموږ د خپله وجه باندې دا اوبه چې کم دي او دا کم خړې او خټې تاسو کومه خبره وکړله نو دې وجه دا راځي دا موږ خپله باندې څښاک کړی موږ د دې خپله صفایي خیال نه ساتو آیا که دا موږ کلیر ساتلی نو دا اوبه به هم صفا وي دا علاقه به هم صفا وي دا اوس دې ټایم کې تاسو وینئ دا دومره ګندونه وغیره چې کم دي دا خو زموږ د خپلو خلکو د لاسه ګنده دی څومره کچره د هغه راځي موږ د کراچۍ څومره ګندونه دي هغه دلته راځي سمندر ته خلک راځي نو آیا کې بیا موږ څه توقع ساتو چې دا اوبه موږ د صفا راشي آیا کې موږ خپله څښاک کوو عمران وایي چې دا زموږ خپله غلطي ده خو دې کې حکومت زموږ نه غټه غلطي ده چې حکومت د دې مخنیوی ولې نه کوي مطلب که حکومت د دې چیز مخنیوی وکړو نو مطلب دا سمندر به ډېر ښایسته شي بهر ملکونه چې کوم خلک راځي هغه بیا دې ځای ته راځي سمندر لا او مطلب دې ځای نه به خوندونه اخلي او که اوس په دې ټایم کې د بهر نه خلک راشي او دا سمندر سیږي نو ما ته به وایي چې ذیشان خانه لکه واټ از دس